بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. مناوله یو عالم خپل روایات او مرویات یا یو خپل مسله بل چتولې ما په فواید اصولیه کې د کې لیک تفصیل درته کړم. نه یو ته مناوله وای، یو ته مکاتبه وای، یو ته اجازه وای. بالمشافهه چې استاد شاګرد خپل مرویات ورکړي دا وایي دا زما مرویات دي او دا باندې نقل کوا دې ته مناوله وایي. وګوره دې کې دا شرط دی چې دا به مقرون د اجازه سره دا واخلو باندې نقل کول اجازه. دې مکاتبه دا زما یو غایب شاګرد دی یا شاګرد مې نه دی هغه لمه مکتوب خپل حدیث مرویات ولېږه دا یو عالم دې باندې مطالبه کړي دا مرویات ته وایي بل چا په لواسطه ته ولېږه یو غایب تا هغه ته مخاطبه وي او یو ته اجازه وي. لکه زما یو شاګرد دی مانه حدیث ویلی دي او زما یو د احادیث کتاب هغه په لاس ورغی هغه ته اجازه وي وجدت بخط فلان او نو تفصیل کتاب فواید اصولیه او کدا کیشتا. نو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کړی چې مناوله او مکاتبه اس مناسبت کتاب العلم طرف بالکل واضح ہے. پورا کتاب اهل العلم بالعلم الى البلدان او غرض امام بخاری سره بعض علماء مناوله او مکاتبه لا اس قسم اعتبار نه ورته تحمل او څه شي نه استاد نه سمع کې سماع بکې قراءت علی الشیخ بکې او قسمه دي نه کړي او قراءت دي نه کړي او استاد درته سمرویات در کلیه ده ترا ولېګل د خط په ذریعہ نو مناوله او مکاتبه څه حجت نه ده د نقل د استاد نه نشي کولای. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په دغه شعر دی بقله باندې رد کړي کنه جماهیر ټول د حایل دي چې سګ بالمشافهه وتذوه ما یا جستو کا اجازه وته وي هغه حجت ته اوس کې حجت ته دې معنی سبا نقل کولی شي تقرنګي سنگ سما حجت دې معنی سبا نقل کولی شي او سنگ اخبار او قراءت علی شیخ حجت دې معنی سبا نقل کولی شي. کذالک ذکرنګ مناوله او مکاتبه دغه کتاب ورکم یا یو شاګرد ته کتاب ولېګم نو دا هم حجت دې په دې کې چې دې زمانه نقل کولی شي. امام بخاری په هغه فواید کې باندې رد کړي او دا دواړه ثابت دي. بابو ما یذکر هغه چې ذکر کیږي په مناوله کې اغا احادیث باب ما په بیان د اغا احادیث دي یذکر چې هغه ذکر کیږي یا هغه روایت یا هغه احادیث چې کوم ستاسو وغلا یذکر چې ذکر کیږي په مناوله او مناوله في جواز المناوله او باب کتاب اهل العلم بالعلم الى البلدان دا جایز دی دا مکاتبه شوا. صرف زمون امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او مکاتبه کې یو شرط ذکر کړي هغه وی په دې مکاتبه کې دا شرط دی یو دوه غواهان مو سره ولې الخط يشبه الخط خط د خط سره مشابه دی څه پته لګي چې دا د شیخ استاد خط دی او کله بل چا لیکلی او شیخ ته منسوب دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مکاتبه کې دا شرط ذکر کړي یو دوه غواهان مو سره دی الخط يشبه الخط. قال انس سره دلایل شروع دلیل سره قال انس دا مکاتبه دلیل دی نصح
ولیکو حضرت عثمان رضی الله عنه المصاحف مصاحف فبعث بها الى الآفاق نو اطراف ہوتے وہ لے گل مولانا صاحب لگ مختصر تاریخ تر ابن البخل باب کی رہے دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانہ وا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق ورتوی عمرہ بدا قرآن شریف دخل کو پسینوں کے محفوظ پروت تھے اور دیر زیاد قرآن و حافظان کو مختلفوں مرکوں کے لال شہیدان اور کو مختلف مواطنوں کے اوسن جنگ چالو دے او دا قرآن او دا حافظان لگیا دی شہیدان کی یوسف اقبل مرگ ری یعنی کم دا قرآن زمون منزل آگا دا سکو جدا قرآن دیگو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورطوئی وید آغا کار سنگا کے چکم کار نبی علیہ السلام نے دیکھا دے بہذا واللہ خیر اور نبیاوئی وید آغا کار سنگا کے چکم نبی علیہ السلام نے دیکھا دے ابو بکر صدیق وطوئی واللہ خیر اور نبیاوئی آغا کار سنگا کے چکم رسول اللہ مبارک نے دیکھا دے اور نبیاوئی واللہ فیہ خیر او تر رضا شو جدر میں پڑا نو حضرت زید ابن ثابت دا حدیث راوی دے وزیر و مختار او زید ابن ثابت اغا صحابی دے جدا نبی علیہ السلام دا پارا بے وحی لکلا جدی رو مختلف تو امات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا خبر اوقا زیدہ قرآن دا مخروان دے جتا قرآن دا لیر و خفاظ و قرآن و پسنوں کی محفوظ دے او پا مواتن و شہید عزیدہ کے کافران و سر جنگ شروع او دا زمانہ کے دا مسیلمت القذاب سر مضبوط جنگ شوے وصا و قرآن دا قرآن شریف پر شہیدات شوے 700 دا چې مختلف موازنو کې جګړې شروع دي او قرآن او حافظان په شهیدان کېږي یې کوم قرآن د موږ مخدار نشي او ختم نشي دینو کې ولا خبر نو ته مهرباني وکړه تا باندې یو څو بوج درکو ادا دې چې ته شروع کو دا قرآن را جوړه ولی او تزوان دا کار کوي یو وجه ده دیم دا ده چې د رسول الله مبارک وحی دی لیکلی ده او غټه خبر اعتماد دی کتابه د پیغمبر مبارک اعتماد کړی دی او وحی در باندې لیکلی دا زموږ در باندې اعتماد او درې مدا چې عاقل او خيار وای هم یې نو یو ځواني دا کار کول شي عاقل او بلدا چې د رسول الله مبارک لپاره دی وحی لیکلی دا هغه در باندې اعتماد تکړه شو او دا شرط پکې دی چې مقصد یادونه بدلی یادونه لیکي ابو بکر حافظ دی عمر حافظ دی ابن ثابت حافظ دی عثمان حافظ یادونه بدلی کی ځان چې تتبع کوا او چې د کوم د پیغمبر علی السلام نه کوم لیکل شوی نو اقلی کا اب څنګه لیکي چې یو آیت د دوو کسو سره ګوره قبل وا یو آیت د دوو کسو سره قبل وا یا اگر دوی چې ما سره دوه غواهان دي د دوه غواهانو مخکې بعد رسول الله مبارک نه دي کړی چې دوه کسو سره یو آیت قبل وا یو سره مقابل وا او بل دا چې د تپه یا یو کس سره چې در باندې دوه غواهان قائم تا دا مې د دوه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لیکلی قبل وا زید بن ثابت وی غیر را باندې بار کړی یو دینه بل د یو سم ارات آسانو اب یو دنیاوی کارو مکلف په جسم وسو کړي به وګړي مګړي کار باندې شی ویل نقصان بنو او دا په ما دومره بوج راواچو چې دا څنګه دی ورته نشي غلطي ونشي نو کوتاهي ونشي دا په تبعی راشي نو دی ورته وي تاسو هغه کار ولې کوي چې رسول الله مبارک نه دی کړی هغه وتبیا وي والله فيه خیر بار نو چې کوم څه د پر الله د عمر او د ابو بکر سینه کولاو کړی و دې د ما سینه ورته الله نو شروع مې وکړه نو لګیا شو صرف یو دو آیتونه دي یو په سورۃ احزاب کې یو په سورۃ توبه کې راځي یو د حضرت خزیمه ابن ثابت انصاری سره یو د ابو خزیمه سره دا یو مسله پیدا شو صرف یو سره او باقي چې څومره دي نو دو سره یا درې سره دو درې څلور هغه سره مکتوبات همې دی ولیکل راوړل چې مې ولیکل دا مصحف تیار شو دا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره حضرت ابوبکر صدیق چې کله وفات شو بیا د حضرت عمر سره حضرت عمر چې کله وفات شو نو د عمر لور حضرت حفصه ام المؤمنین سره دې ته جمع صدیقی وایي
او د دې نه مخکې یو جمع شوې ده په زمانه د نبی علیه السلام کې هغې ته جمع نبوي وایي خو هغه داسې جمع نه وه هغه یو صورت یو سره نیم صورت بل سره دوه آیاته یو سره درې آیاته بل سره داسې طریقه وه خو کتابي صورت کې جمع شوه کتابي صورت کې او دا خبره هم په ذهن کې واخله چې لومبې اتقان کې سیوطي لیکلي ما حواله درته درکړه تا په اتقان وی ګوره سیوطي په اتقان کې لیکلي دي چې لومبې جمع په کاغذ د حضرت ابوبکر صدیق په زمانه کې وشوه رسول الله مبارک زمانه کې په کاغذ لیکل شوی د قرآن شریف په کجورو په تختو په کاڼو باندې په هډوکو باندې په سرمنو باندې لګیا څومره جمع نه کړه دې ته جمع نبوي هغه په مختلفو څیزو جمع د الحمد والناس پورې جمع نه وه چا تر نیم صورت چا تر یو چا تر دوه آیاته چا تر درې صورتونه په دې طریقه وه او دا د الحمد والناس پورې د ترتیب قرآن پروت دی په دغه ترتیب جمع شوه او مولانا که دا ترتیب رسول الله مبارک ورې ښودلی نازل خو په دې ترتیب نو خدای ښودلی او ما تاسو ته مخکې د حفظ دا د حافظو د صحابو مطابق ویلي چې هغوی په دغه ترتیب قرآن یاد کړی مو ترتیب خو دې ته پخپله معلوم او رسول الله مبارک ویلي مو چې دا ایتونه د فلانکي نه مخکې کېدی د فلانکي نه وروسته کېدی دا صورت د فلانکي نه مخکې کېدی د فلانکي نه وروسته کېدی دا د فلانکي صورت ایتونه د فلانکو نه مخکې د فلانکو نه وروسته دي صحابه په هغه طریقه یاد کړل چې دوی راواغېستل او د لیکل نه په هغه ترتیب چې رسول الله مبارک ودرې په هغې یې ولیکل الحمدلله والناس پورې بیا د حضرت حفصې سره دا مصاحف راتلو د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه راغله دغه وخت پورې به خلکو قرآن په مختلفو لغاتو باندې لوسته انزل القرآن على 7 احرف یو به مثلا دا خو د قرآن نه دی خو زه به درته مثال درکړم نظیر ليس من البر الصيام في السفر بل به ليس من البر صيام في السفر اته خپل لغت کې لګیا شیبا چې په خپل لغت کې لګیا دي نو صحابه حضرت عثمان تراغون یا کله جوړ یو کا سمانځه ولاړو قرات بیٹو هغه په لغت یمنی کې لګیا قریشی په ورټو کړی دا څه غړي ولې ته خو بل څه تو غالب لام بده مين وي مثلا هغه قسم په خدای کې د امر رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دقت نه کوي ما ودا ورول دا کې هغه نام ماته دا څه ورېدل جګړه دا کلامون بیان تا غلط یو جماعت د صحابه حضرت عثمان رضی الله عنه دی راځي وادرك هذه الامه قبل ان يختلفوا كما اختلفت اليهود والنصارى دا اعلان لیکا جګړه جوړي او اختلاف جوړي دي يهود او نصارا او شل قران شریفونه بخاله دي یو وې دا قران ټیک دا ما اورېدل دي بل وې دا قران ټیک ما اورېدل دي ځکه اناجیل 4 دي تاسو به قران وجود او بس پوي شو هغه حضرت حفصه تسوا جواب لګو به مهرباني وکړه مصحف را دروږي ګټه دا ورسو نو څوک څلور یا دي مراجعه دي چې و نسخه دي او صحابه ورته کې نو تفصیل وراشي ان شاء الله العزيز په لغت قریشی ولیکي و نسخه مختلف اطراف ته یو نسخه مکه کې یو مدینه کې وي دوی یوې کوفه ته ولېګلا درې یوې بصره ته ولېګلا درو یوې یمن ته ولېګلا څوشي پینځولې او یوې شام ته ولېګلا او یوې بحرین ته ولېګلا څوک مصر یادي څوک بحرین یادي څوک مصر یادي څوک بحرین یادي خدا قوه نسخه اطراف ته ولېګلا نو امام بخاری رحمت الله او هغه اصل نسخه حضرت حفصه ته واپس کړل نو د تسوي نسخ عثمان نسخ من كتبه چونکه عثمان په خپل ذکر نه کړی امر دی او امر ته نسبت کیږي دا تعبیر دی بنا الامير المدينه نو امیر په خپل خاص نه جوړي دی امیر به عمله جوړوي نو نسبت امر ته کیږي د امر د نسخه کتابت کړی دی دخول کا عثمان مصاحف 4 طبعه فبعث لي غير بها بني مصاحفه الى الافاق اطرافها وباس دقه قران بلول نور بنلول چانه مددي لغت قريشين علاوه بل ووردنو صلاح ور او اعلان وکړو ودلین علاوه نور ثمره مصاحف دي ټول لا جمع راجمع کړ بس قومندانانو په مختلفو علاقو کې والیان خوارو ټول لا جمع کړ وېس پداوي ما تاسو ته ویلو
چې دا قرآن حکیم حروف یا صورت ته ضایع کول غواړي پښلې ته دې قرابي کې بې ادبي کېږي نو درې طریقې فقهاو لیکلي دي یو طریقې را ده چې احرام یې وکړه وې څلور ویلي چې د پاک ځای کې وکړو او دویم دا چې اوبو کې واچوه او درېم دا چې خط یې کړه د احراق والا صورت د ترجیح ورکړه د مطلب دا په اوبو کې واچوم اسې نه سبا کې تروزي یا چې څوک یې راو باسي معنی غایبات او بیا وایي چې ګور د قرآن عثمان پټ کړی او بخښه کم او سبا چې ته مرو زمان ته روسي څوک راو باسي بیا به دغه اختلاف جوړ شي نو دا صورت د قدر متعین دا اوس مکاتبه شوه دا نه مکاتبه شوه څه چې ولکه مکاتبه شوه او مناوله هم د ګوري دواړو دپاره دلیل دی چې چاله ورکړل هغه ته مناوله شوه د چا لاس کې ورکړل چې دا واخله هغه دپاره څه شوه مناوله او چې کومو ښارونو ته ولېږل د هغې دپاره څه شوه مکاتبه خلاصه اوس مولانا صاحب په دې یو خارجي سوال کوي خارجي سوال سره دا چې حضرت زید ابن ثابت ته وی چې د یو نه لیکا یا د دوه نه لیکا او هغه دغه څه وکړل نو د یو کس او د دوه کس خبر واحد دی او بیا چې دا لیکلي دي اطرافو ته نو یو کس یې ورکړي چې اطرافو ته ولېږه نو بیا پکې واسطه د چا راغله د خبرې واحد نو خبرې واحد خو مفید ده ژوند دی او قرآن قطعي دی قطعي الثبوت دی قطعي الدلالت هم دی قطعي الثبوت هم دی اوس به څه کوو مولانا صاحب ځان پوهېږه قرآن دا کم مونږ چې کوم چې خبره ده چې عثمان ولیکل اطرافو ته ولیکل دا کتابت د قرآن دا مکتوب قرآن دی دا کتابت د قرآن دا کتابت د قرآن او دا مکتوب قرآن واقعي مونږ ته په طریقه د خبرې واحد رسېدل ولې ځکه چې حضرت زید بن ثابت لیکه چا نه لیکلی دی یا د یو یا د دوه نه لیکلی دی یا د درېو نه لیکل نو هغه تم ثبوت زید بن ثابت تم ثبوت په طریقه د خبرې واحد راغی هغه تم ثبوت په طریقه د خبرې واحد راغی او بیا چې اطرافو ته لیږل شوي دي هم په واسطه د خبرې واحد شوي دي نو واقعي دا چې کوم کتابت دی او دا کوم خط دی د مصحف زموږ چې څنګه لیکل کوو دا ثابت په طریقه د خبرې واحد دی دا ژوندی دی قطعي نه دی او که مونږ قرآن ته قطعي وایو نو هغه په اعتبار د تواتر د طبقې وایو په اعتبار د تواتر د طبقې وایو خو د دنیا حافظانو د صحابو د غونډې طبقې نه قرآن د دغه مصاحبو نه چا نه دی یاد کړی د اووه به څومره خلک یادول د اووه مصاحبو نه څومره خلک یادول او چا د عثمان لیکو هغه طرف کړو یو مکه کې د نو ټول اهل مکه به راځي نو یو ته به ناستي یو په بصره کې د ټول اهل بصره هغه یو ته ناستي نه پوهېږي په خبره نو دا کتابت چې موږ ته د قرآن رسېدلی دی دا په طریقه د خبرې واحد دی نو که د دې کتابت خلاف څوک بل شان کتابت وکړي نو پروا نه ده خبرې واحد دی لیکن اما نقل القرآن چې موږ ته رسېدلی دی دا خلکو چې قرآن یو بل نه نقل کړی دی په څه باندې نقل کړی دی غونډه طبقې د بلې طبقې نه اخلي د یاد وي د بل نه دا اوس مونږ چې عجم یو نو مونږ د قرآن شریف نه یادوو هغې خلکو به د قرآن نه یادو صحابو ټول د رسول الله مبارک نه یاد کړی دی او تابعینو غونډ د چا نه یاد کړی دی د صحابو نه یاد کړی دی حفظه نه یاد کړی قدره نه یاد کړی دی او اتبع تابعینو طبقې غونډ د تابعینو طبقې نه اخیستی دی وروسته پکې بیا کتاب د مصحف نه بیا شوی دی خو هغه وخت د مصحف نه شوی دی چې بیا مصحف د خلکو لاس ته په طریقه د تواتر بیا رسېدی دی د پوهېږې په خبره نو نقل د قرآن چې موږ ته شوی دی نو هغه طبقه غونډه طبقې نه کوي هغه د کتابت په هغې کې هېڅ قسمه کتابت نه دخل نو په صدر اول او صدر ثاني او صدر ثالث ټیک شو خبره وروسته مصحف نه دخل شو وروسته مصحف بیا جوړ شوی دی ډېر زیات او کتابت د قرآن دا بېشکه موږ ته ژوندي دی کتابت لکه مثلا الحمد بسم الله الرحمن الرحیم ته ګوره نو دې سین کې درې ټکي لیکلي دي لیکلي دي نو که سین کې درې ټکي دي چې ډېر اوږدې مو لیکي نو پروا نه ده وایي په خبره یا رحمان او رحیم کې په دې میم کې خالق ځای پرېږدي سترګې پکې پرېږدي ده نو که داسې نه کې او میم دې بند هم په صحیح باندې نو جواز شته البته علما لیکي دغه کتابت کوم د قریشو کتابت ته چې روي دغه اتباع پکار ده دغه اتباع اولاد پکار ده صورت ته کتابت نشو او نقل د قرآن
قطعي الدلالة شو دوس مخلاف سواء كم ذكره ورأى عبد الله بن عمر دا صوت ته داغا عبد الله بن عمر دي یادو ساتن سنه دي دا سویما عبد الله بن عمر بن عاصم بن عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر بن عاصم ابن عمر بن الخطاب دا اقده مولانا سے اغا عبد الله بن عمری بعض حضرات لدنا عبد الله بن عمر الصحابي اخذ لیکن اغا فکر لها عبد الله بن عمر صحابي نه عبد الله بن عمري ويحيى بن سعيد قطان ومالك ذلك جائزا الک ذلك كذا من شاء راجي مناولي نو کو مقاطبه تا دوالو تراجي فتاوی ته كل واحد ترى كل ذلك جائزا رأى جائزا هذا دوالو دلیل وقت بعض اهل الحجاز في المناوله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا مقاطبه مثال هذا مناوله بحديث النبي عليه السلام كتب لامير السريه ما تقول رسول الله مبارك في مكه مكرمين مدينه منوره هجرت وقو تاسو زما وي اهل مکه برتل او تاریخ رسولنا به اسوازول ساروی به تیرا تختول ضررونه به رسول نبی عليه السلام د بدر نمک په دویمه هجره کې د بدر نمک په دویمه هجره کې یو 12 کسان مقرر او دا مشر عبد الله بن جحش دا حضرت زینب بنت جحش شروع کوم ام المؤمنین دا نو عبد الله بن جحش ولا مشر په 12 کسان او هغه ته یو خط ورکړ بدا خط والا او چې د مدینه منورې نه په فاصله لار شي د مدینه منورې نه په یو 2 منزله فاصله لار شي دا خط په کولو کې نو د مرګرو ته وری واوره نو پرې عمل وکړي او تصوف در سره د اغه نه پس دلل په خپل رضا په بوې دا او که په خپل رضا در سره څوک نه تل واپس راتل نو مې منې کوا هغه ویخا نو دولت کار تیار شو عبد الله بن جحش رضی الله عنه سره نو چې څنګه د مدینې نه د 2 منزلو په اندازه لاړل نو خطه کولاو نو مرګرو ته واو نو په خط کې وته نبی عليه السلام لیکلو چې تاسو بدن نخلي مقام تلل شي دا د مکه او د طائف په منځ کې ولا کلا او موږ له د مکه د کافرانو جاسوسي کوي ځکه دا اطلاع را رسېدلې ده چې د مکه کافر راځي په مدینه حمله کوي نو له جاسوسي کوي 2 کسانو چې دا په لري مزل دي مونږ په نشو او لسو کسانو سره ددنه وی منظور دوی واپس راغل او لس کسان په پدې شرط وی تاسو غوړ واپس دې او ګور دا خبره براس کې دا خبره ورشوا نو د دې ذمہ دار په تاسو دواړه هغه وی اوس نبی رسول الله دا خط ولولي ورکو دغه وخت مدینه منوره کې منافقین دي نو که مدینه منوره کې دوی ته الوی نو ممکن ده چې په طریقه د راز منافقینو ته رسیدلې وي نو منافقینو باندې مکه ته سفرې لګلې چې ورته په حمله کې 12 یا 10 صحابه کرام دې ځای کې ورته نو د رسول الله مبارک د طریقې اختیار لس کا خاندان او دې د ځوی لیکي کې مولانا سے د دې جو دوس مناوله راولې ورکلا دا صرف دا چې وی ګورې وستو دا کله کتاب درکړم چې دا زمما مرضیات کې نقل کوا پروانی ته کې ته اوسه نه ګورې دې سبا کور ګورې بل ورځې ګورې بل ورځم ګورې پروانی ستا دې دا مناوله وای دوی حالت بد نقلې مقام ته تجاسسي پلان چې واپس راځي نو وخت کافر دی عمر حضرمی هغه د تجارت سامان وسره په مخاوله ورته غواز ورکو مړی او هغه سامان یې دیواغه کوي دا او دا درجه پروف نه ارواز چې دا کوم ځای مرته دی غني او لږ څه دې دی وکنه چې موږ دې د مکې نه راوښړل موږ نه پورونه دی پاتې مکه رانه پاتې یا نه خدي پاتې یا نه بچی پاتې او موږ یې ته وغلیم یو او چې دل ترالو څه کوم یا نه پری کلم په شراجا حمله کې ترالو څنګه ځو
اول ته ضعیفان مسلمانان دي په مکه کې غوړه ضروري تکلیفونه ورکړي نو بس دی وی چرانه په قرآن هغه په قوماله چراو چرانه تکي نو علي فورن اهلي مکه یو پروپاګاندا وکړه وګوره کنه مکه د بیت الله د مقدسین بیزت بیا د بیت الله بیزت د هغه دیني پرې قاو اوسه د شهر حرام بیزت او فرجت راځي ها يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير مكير لكن وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله او دغه عمرو ابن حضرمي مرد بدر د جنگ یو ذریعہ مغرب ازنګا تاسو ما بدل ویډیو کړ په بعض کسان وی جنگ نه کړ او عثمان دار یو نور مو جنگ نه کوي ځکه موږ خپل قافلې د دفاع لپاره ورته او قافله په سما سم ورته نو دا ابو جهل او د عمرو ابن حضرمي وارث وي و دې راشه کنه او دغه کاجی په دې د تربینا مفتو کې باندې نو هغه ځر فزان راکې او دی وا عم غریوان یو نو په خلکو کې جوش پیدا شو نو ابو جهل راځي څنګه دا خدای عمرو ابن حضرمي د احساس ته فخر نه وکړي دا خدای خپل قافلې د کوم تجارتي قافله و دا غیر دفاع لپاره وتی دا اثريه ده مخکې راځو دا نو به سریه و په اسلام عبد الله بن جحش او دا نو به قتل د کافر او په اسلام به وځه هجره درجه به ورته واحتج بعض اهل الحجاز الذي تاسو الى حميدي دي ما بخاري استاد حاکم دي لګري بالمناوله ایسی صحت المناوله یا بي جواز المناوله وحديث النبي عليه السلام حيث كتب حيث تعليل دي ویل کامل دلیل لپاره یو کتاب عبد الله بن جحش دا عبد الله بن جحش دې د احد پر ورځ باندې غریب شهید شو او د حضرت حمزه رضی الله عنه په تک کې خبر وقال بالله اقرأوا لما حتى تبلغ مكان كذا وكذا چې فلسطین ته ورسېږي یو ځای ورته فلما بلغ کې ورسېد عبد الله بن جحش ذلك المكان قرأه على الناس او خبر ورکړي د رب امر د نبی عليه السلام چې موږ ته حکم راکړي چې بس نه خپل سلام ته ورته د فرجا سودیو کې لومبه دلیل د جواز او د صحت د مکاتبه او دا دلیل د مناورې لپاره شو ځل کوم کې راځوا أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه وأمره أن يدفعه إلى عظيم الأرض فدفعه عظيم الأرض إلى إسراء فلما قاله مزقه فأكتب ومن لم يتصل قال فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزق كل ممزق. إسماعيل بن عبد الله وإبراهيم بن سعد صالح عن صالح بن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عبد الله بن عباس خبر والفريد الله النبي عليه السلام بولي كتاب قلتها بعث بكتابه رجلا بعث رجلا متلبسا بكتابه يوصل يهوديك او غير خط القرآن عبد الله بن الله قال يا ده ذكرنا كسرات هذه هذه سهله قلبي وتحكم بأية بعد وكذا العزيز بحرين في منذر بساواه منذر بحرين والدا دغه وخت د بحرين والدا كسرا د بادشاہ اعلان دي ما تاسو ته ویلو چې مشر بادشاہ ته رسیدل غواړي او په خط ورکول خپکیږي هم بيزتي غړي نو یو واجب په ذریعہ مو درسه دی واجب نو ور بچی د عزیز د بحرين الى الكسرا جاده دي فذهب فدفعه وليس فدفعه عظيم البحرين الى كسرا فلما قرأ كسرا ولست پرویز موقع اگر کہ پرویز ابن هرمز ابن نوشیروان چې کوم عادل دي راغلی وسی نمازه وی شو حسب تو خیال کو چې ابن مسیب وای دا حسب تو چا مقوله ده ابن شهاب الزهري وقت ابن شهاب الزهري نقل کی عبید الله نا او د ابن مسیب نے نقل کیا ہے کہ استاد سعید ابن مسیب قال فدعا عليه غيروا قال تم ایمان دي يمزق كل ممزق یدوی دی حالات چې په انتهایی حالات سره چې قرانه بس ختم شي عمر خاصه په څه هم نور یاد راکنه
د زویو د دفاع خزه باندې په شیرین باندې مې نو پلارې مړک دا مېری مور د پاره چې هغه خبر چې دا په بوزر دي دوی نکالګم اگر چې مېری دې دوی د خپل شرم دي نو هغه دار مړک او بیا د لال د پلار خاص الماره لا هغه سامان راوغی ته پلار په پیو چې دا په مندر دی یو بس غم جوړی نو په شیشه کې زهر بند کړو د پاتې پریدو چې دوا او نافع للجماع بالبا هغه شیشه راوغی ته او د ما د پلار چې بدون قدې کول خدای دا رسول خلاص بس ورور له ته ټکولې هغه په دې مرتاد بادشاہ لور ته پاتې لور نملارا خاندان خباش مخکې ده دې نه باندې مچا بعث بكتابه رجلا دغه مکاتبه یو کس خط ورک او هغه ولېګه مکاتبه شوه او دې نه منو مسائل دي دا کومه وختو دا پسمه هجری و د حدیبیه نه پس د حدیبیه د صلح نه پس دا ټول کارونه شوي لو سر پسې شاه او دې قال حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا كتب كتابا او اراد ان يكتب شكر ابينا کتاب ولیک او داغه نفس د مهر نو لګولې یې اراده ولرله د مخکې راځوا صلى الله عليه وسلم هو تويل شو انهم دا مرسل اليهم هم ضمیر دی رومیان ہوتا دی عجم ہوتا دی مرسل الیهم ته ضمیر راځي کدي بادشاہان ملوک ہوتا لا يقرؤون من کتاب الا مختوما مگر چې مهر په لګولې شي فزانه خلک مهر په لګولې جاری وته نه کړل نو بس هغه جوړ کړل به هم خاصه نه وتا یو ګوتو من فزت الدسبین زرو دا ولې رسول زرو جوړ کړل چې څنګه رسول زرو جوړ کړل صحابه هم فورا رسول زرو جوړ کړل یو ورته دا غي نه په الدسبین زرو جوړ کړل من فزت او نقش داغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دان محمد ورته رسول الله په تقریبا مطلب کې الله کأنی راوی انس اوس د نظر کوم بیاض د خاتم صلی مبارک علیه السلام ذکر د کل مراد نه جو ثلاث مراد اسبع ابو مبارک اور اب دې په کومه کوته کې جوړه دا په یاد دې په کوته کې خپل درې یا په بل سره کې یا په استاد دې کې جوړه او په خو یمین کې د کفا یسار کې دا ټول مسلې د روان دي په شمایل د ترمذی کې ارشاد راغلی اول د تفصیل مقام په کوته وسونه مقدار کې جوړه سلورنی می ماسه او تفصیل به تراش سلورنی مماسونه زیاده کوته د فزاو د سړي لپاره مخصوصه او سړي لپاره د سترو زرو کوته مخصوصه او د سړي لپاره د تانګو د تیتلو او د نور سيزونو کوته مخصوصه او د خود مطالعه په تفصیل د تقوما خبر کوا بل بل دا کأني انظر وی دا انس اشارت کوي حفظ د حدیث تا دا حدیث میاد دی دا غوته منظر میاد دی دا غوته منظر میاد دی هغه نقش میاد دی نو حدیث پر نه څنګهري دا ویلي دا راوي کنه چې پیغمبر علیه السلام مبارک چې او خندل دې کې څه مقصد لا سے پلاس کې راځه دې کې څه مقصد دی چې دا حدیث په وخت کې راغله کما ادا او ام بیاد نو نفس حدیث مقصودی دی هغه په طریقې ولایت هغه د پیغمبر مبارک د کوته هغه نقشه په ذهن کې دا او غیر مقصودی دی علماء په ذهن کې دا نو مقصودی خبره په طریقې ولایت دا ها ثاني انظر الى بياض دي في يده في اصبعه وقلت لقتاده دا شعبه وایي د قتاده شاګرد محمد استاد قتاده وی من قال دا چا ویلي دي ان قتل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دا چا ویلي قال انس ویلي او یا ساتا دا قتاده دا چا شاګرد دی ګور نو دا هو اصل دی چې انس ویلي دي نو کې دي شي د شعبه دا شفو دا اخیری جمله د قتاده خپل یا کې دي شي چې د قتاده استادان ډیری او دا جمله په دبل استاد نه ځکه توصیف وکړه
مولانا صاحب دې معلومه ده چې د هغې هغه مهر په ګوته کې جوړه اوس هم د مهر په ګوته کې جوړولی شي هغه ګوته ولګوي اوس ته ځان دی یو سړی مهر جوړوي دا قانون جوړولی شي او بل خطونه لېږل بادشاهانو ته هم او مکاتبه هم پرې معلومه شي چې بادشاهانو ته خطونه لېږل او دا یو خبره دې کې واچوه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ځان له مهر جوړ کړ هغه جدا مهر بلکې ګوته و مهر وته نه وایي مهر سره په خپل منصب دي کې خپل نوم بلی مهر سره خلک خپل نوم دي کې خپل منصب هغه یو ګوته جوړ کړی و او هغه لیکلی کفا بالموت واحدا دې ته ګورم ورغی او زموږ حضرت امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې کومه ګوته جوړ کړی و نو هغه لیکلی وللحق الا والا فصل وللحق خبرك والا كحق مش يقول فصل حق تتوي د دین خبره د شریعت خبره زموږ بعد خلک هغه یو سړي ته مقامه په خبره کوي تداسي او کته وته دا دی ولې وکړه دې خپه دا ما حق خبره دا ونه حق نو هغه حق خبره چې بل مسلمان ته ورکی دا غوړې په دې خپل الحق نه مراد هغه د پښتنو حق نه مراد ته چې بل لړقه پکاوي رښتیا دی په پولیسیا شي درو خو نه دی بوتان درو او ممنوع دي ان كان فيه ما اصل وکړه کې کم صفات به او زو هم غیبت دي ودا غیبت جنہ کې کوم خبره یو کې دا په غیاب کې او کاغه کینی او یو مقدس نه بوتان نو غیبت واغه کې شته او تاوي خداغه د ایزا او داغه د خفقان سبب دې کوم نو دي یو مسلمان ته بدا خبره په مخالفت نه دی چې داغه ایزا داغه حد او داغه مذهب نه دی چې پوهه ورته او تر اخلال لپاره له غیر ټول طریقې بیا شته نو دغه حق د پښتنو دې مراد پر حق قران وايي خلق دین خلق توایا والا کنه شی ویلې بس کو چرشا نو دین دا معلومه شو او دا معلومه شو إذا نبي السلام مبارك تقول نقصه كان محمد صلى الله عليه وسلم بر رسوله أو بر الله أو بر عجيبة ترتيب كان بر الله لأنه أما رسول أو رسول مخي كذا إذا نبي السلام تقرب الله أو دا حيثية دا بواسطة دا رسالة رسالة واسطة دا يو واسطة دا وما بين دا الله ورسول كي دنيا فميان شيارة الله او نو خو دې کې تعبیر دي چې دا د قسمه کو تعریف بلاس وي او د خاني سبب نه ده وې دې بنا دا کو د بابار کې دي دا جیب کې او باسه کې دا علي وصل خاني ته نه ده بیت الخلا کا نو مولانا صاحب دا ګڼ مسائل لري نو معلومه شو مسجدا مناسبت د کتاب العلم سره واضحه ده ولې دغه امام بخاری د مجلس علمي آداب لري تاسو مناسبت او غرض امام بخاری رحمت الله علیه سره غرض دا چې متعلم ته آداب لري متعلم ته آداب تناس د مجلس ای چې کوم دی وکړي مولانا څنګه دې کې واچو یو شاګرد چې راشي او هغه د انګلیسي په کې مجلس منتهي البته وکیزانه ورته جو حدیث ترمذی دی اگر چې په کلام شته الفاظ داسې من تخطى رقاب الناس هغه چې د خلکو په سرونو باندې قدمونه واخیستل فقد اتخذ جسرا یا جسرا الى جهنم جسر ګوتوي جهنم ته ځان لاره جوړه کړه ولی مولانا سے دوسو نقصان یو خدا مسلمان ته ضرر ورسوي نمبر 3 دا چې حد تک د مسلم دی او دریمه خبره ده چې استکبار دی وکړ دومره نه ستړي خلکو کو وګو په خبر باندې وګا علاوه یعنی خلکو ته ایذا رسول دبل حد تک تا او استکبار ده ممنوع نو شاته باندې البته علماء لیکلي د خلکو مخکې ځای پرې دی خلکو مخکې ځای پرې دی بیا تخطي علی رقاب الناس پولیس ولې ځکه غلطي د خلکو بل د چې ولې خالی پرې دی
هم علماء لیکي چې لومبې ولا आवाज ورکا فافسحوا دې کولاو کې مونږه دې کولاو ولدا چې لغونه مخ کې چې مونږ دې کولاو يفتح الله لكم او قران حکیم کې الله تعالی فرمایي کنا چې تاسو تفسحوا आवाज وشي نو ولې تاسو زید نه کولاو ہے دې کولاو ولدا چې لږ مخ کې چې غریب دې کولاو شي نو په چرته مخ کې چا دې خالی پری کې ففسحوا आवाज وکا او که ففسحوا आवाज نشي کوله مثلا مسجد علمي بحث شروع دي نو بیا د خطي علی رقاب الناس کوله هغه دې له تاسو د قرانګي د صفوف مطلب دا د جمعه صفوف کې مخ کې سب کې د خلکو پرې خېده نو د خطي کوله او مخ کې د خلکو پرې خې یا باندې دا څه لګ ځای نه کوله دا څه مصحابه باندې تلې په مانځي ګذري کې نو بیا پکې د خالي پاتې ورته خلکو او فقهاء دا لیکلي دي په یو سړي په لومبي سب خپل ځای نیولې دي پر صادره پورته او دا د ماترو لا مثلا یا بل څه ضروری مقصد دلا نو دې هم تخطي علی رقاب الناس کولی او په داسې طریقه به تخطي علی رقاب الناس چې مسلمان ته ضرر ورسره نو تخطي علی رقاب الناس دې یو حذف شو ایذاب شو او پر استقامت او زه خپل یو خبر اورم دیو د مکه مکرمه کې د عربو ابو سره ناس کوم جو معلم دفتر ته یو سکار هغه معلم ته د عرب نور ناس ولې د پیژندل نه ما پیژندل کوم معلم اوس ضرورت کار نو د چې پاکوسه کې راځم نو ما کوجه تا کوم تر کې نو خلک ټول راځي په نو چې تا کړلا او په اروپا مې کې نو ما تا عربي وي د خپل ښکته نو بیا د ما خیال نو بیا نو چې تا کړلا عربي ما ته وی د خپل ښکته مې دې ما ولې ښکته کوم دې دغه څه معنا مې ورته ته پوي ما ته هغه یو ډېر عجیب خبره وکړه ما ته وی ستاد خپې دا بکن د قدم نه ویلا هغه سړي محکمه مقام دی کو څه باندې چې بل کوم ځای نه ستګا ویلا هغه مخته ګوره مقام شو نو دې کې دا بیا دی بیا نو عرب نو خدا ممنوع نه کړو مملاک پکې ممنوع کړو دا حدیث نبی علیہ السلام پکې شتا او دا چې موږ ممنوع نه کړو دا څه پر حیات کې راځي دا موږ پښتنو کې د موږ د ځانانو کې دا څه معنا دي به زموږ عرب دا پاتې دا کله خپل هغه مخته مقام راځي نو ګوره چې یو سړي مخته په مقام راځي بدګړي نو کدا مبارک پر داغه په سر د پازه ورواړول یا په وګړو ورواړول نو کله دې نه لګي ارشو کنه بهر کې قرآن صاحب دا خو د دې مسله شو لیکن نو بهتر څه ده چې ټول پاسه اخر کې او که چرته په حلقه کې پورجوا او حلقه دا خو متعدد کثر نه دي یو حلقه د پای کې پورجا ده نو پورجا کې راځي شي یا تر پورجا ته کې نه دا غیر په ځای خبره دي پورجا کې ولې ځکه لکنیز دی به استاد تا کړه پورو په نسبت ته دې زمانه کې لوډ سپیکر نه هغه زمانه کې لوډ سپیکر نه دې زمانه کې د قرب او بعد د خاص فرق نه لري هم سره خو نه لري یو طالب ته تنظیم نه څه پتا نه راغلی او یو طالب شاته نه ستې هغه چې ټیګینو پګرانه راځي او تر والیبال شاګردان پورې شکایت کوي ها دا مخکې طالبان هم چې ټول ګوري هم او را صحیح هم نه دا څه مکه وای ها چې ټول تاسو ګورې بم نه د جمله معترضه چې مخکې به ویلي او دا زر راته دا ټول ما خلق مقرر کړی دی غیبه ګوري ها نو امام بخاری رحمت الله علیه مجلس علمی آداب ہے او بالخصوص متعلم تا آداب ہے ادا بشاکل دینا لیکن دوی مدب سره که پرجا پا حلقه کی وا یا مخ کی دی خالی و مخ کی نو بیا اغیر امراد دیشی پا اگرین آسته او دریم ادب سره چې مجلس علمی شروع زما چولو لبا ندی پکاولو لبا ندی جنازی لبا ندی ما ندی خبراشی دینا سخت وعید دی پرون چې ما خبره کړې و نو ما خو لږه نرمه کړې و چې مې سر در پکانی و ما پیغمبر سخت دی علیه السلام خو کو تکیدا باب من قعد على الكيل حيث اغم مكان حيث مكان دي اخلاصي کی بارے میں ہے مجلس تاسو ولې تقدمه کولا دا په کوم حالت باندې محمول څه به یا خو مخکې زین نشتا یا شته خو دې حیا کې شاته کېږي تو خبره مې وکړې وایا یا خو مخکې
دې نشتا نو تحدي على رقاب الناس ګناه ده مخکې دې نشتا یا مخکې دې اشتل تحدي جایزه ده خو دې ویل را حیا کوم چاته بلا وجه وینه ها دې وایي چې دنه لار شم نسوار نشم غرزور او چې شاته کېنم نسوار غرزورې دي تاسو هلکه څنګه راځئ ادا پکې ما وایي دا دې کما ومن رأى فرجة هغه چې ولید فرجه په حلقه کې خالي دی ولید یا په لومبه حلقه کې لومبه حلقه کې باندې وکي حلقې متعددي لومبه حلقه یا دویمه یا بل کې په ارض کې حلقین مرصفه مغشته شي او چې هغه د معنی کې بل استاد نه خلق متحلقین ناس تاسو بیان نه کوئ متحلقین مناسب او دې زمانه کې خلق په صفوف کې ناس یو خبره کوم فرجه منتصف حلقه په یو حلقه د حلقو کې یا په یو صف د صفوف کې وجلس فيها امام بخاری خیبر پرې خوله حکم یې ونکړ جائز ام غیر جائز حکم یې ونکړ کله امام بخاری کو کار وکړه حکم ونکړي انا کوئی حکم نه حدیث ته جواز معلوم ہے کیا حکم زکونه کی استا تشریح پیدا ہے او دا بالک جائز او جائز بنی دا حلال او دا حرامي دا بخیق مبدی نو بعض وقت امام بخاری حکمونه کی جزاء فریدی من رآ حيث ينتهي من قعد فهو جائز ومن رآ فرجة فجلس فيها فهو جائز دا ولی ونبی تا تشویق پیدا کئی چې کم چې د تشویق او شوق نه پس حاصل جرا او قاع فی الناس لما خلال شواء اسماعیل محشد لکری و پیرچوی ابن ابی اویس بار بار دیگی مالک نے امام مالک مراد اسحاق بن عبداللہ ابن ابی زرعہ ابن مرہ مولاد عقیل ابن ابی طالب عقیل علی رضی اللہ عنہ ورور دے اخبره عن ابی واقد اللیسی دا ابو واقد لیسی دا دو دیخوا وریو اغا ابو واقد دے کہ اغا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولا دے ابو واقد مولا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغا جدا دے یا دراغ اغا جدا دے دا ابو واقد لیسی بل صحابی دے دا یو حدیث په بخاری کې نقل دے بل حدیث رشتہ ردنا دا یو حدیث په بخاری کې نقل دے اور دنم حارث ابن مالک تے یا حارث ابن عوف محشد لکل دے مخلا نبی علیہ السلام بینما پدی حال سے وہ جالس جنان تو مسجد والناس معه صحابه وسلم اس اقبل على متوجه ثلاثه نفر اندري کستا نفر استا تدرون تدرس کو کی تدرون تدرس کو درې کستا اقبل على متوجه وقت نبی علیہ السلام تو ذهب واحد يولا جوړونه وته یا بګوړې به کوله او یا چې جنازې له وته يولا تو قال راوي وي کې ابو واقد دي ووقفا د دوله قدرت على رسول الله او على مجلس رسول الله على مجلس رسول الله او يا على بمعنى ده عندك فلا محشد دي ووقفا عند رسول الله عند مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم واما احدهما في يوم دوار فرأى فرجة يقول يولي بلا فحلقه فجلس فيها وذات مدار چې هغه د فرجه چې کوم به حلقه ده دي شي په دوه حلقه درې حلقه تاسو متحلقين تقريبا واما الاخر غرتي غزوه مجلس خلفهم اغشات كده واما الثالث الجدري بمقدير فذهب واحد فادبر شيء وظاهبا فلها الجيوب ظاهبا حال ادبر الضمير مرفوعا فلما فرغت بارك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال به فرمایا الا اخبركم تاسو خبر درنه عن نفر ثلاثه اما احدهم فآوى الى الله تعالی جهد
جفتاوال الله تعالی جفت کو پیژنه کړه متصل کو فاواه جفت دلر الله فاواه الله الیه نعم واما الاخر جبلو بستحيا حياه بستحيا الله منه اللام تحيا واما الاخر هغه چې کوم استدلال ټولو پسې یا وګو پسې یا رجوع پسې یا جنازې پسې نو فاعرض هغه اعراض وکړي د مجلس نه د پیغمبر مبارک نه نو فاعرض الله عنه والله اعراض دا پر حقیقت دا چولی پکې ما راوستلې ولا چولو ولا عارضی هغه مستقله بدغه فرق اوس راشه مولانا صاحب دغه کم یو افضل دي دغه کم یو افضل دي نو قاضي عیاض مالکی او لوی محدث دی هغه علما حواله ورکړي هغه وی دا دویم اولا ورد دا فاستحیا ولی ذکا چې د حیا او الحیاء شعبه من الايمان او د تنوین د تعظیم لپاره مونږه غشتو نو حیا شعبه عظیمه د ایمان د حیا او د شاته کېنا معلومیږي دا چې بل پورته ده پکې وو خو د حیا او چې څه به خلکو په وو قدمونه اخله یا څه به د دوه مرګرو میاس کې کېله مغلب تکلیف ورکو ما به دوه میاس کې کېنه د دې برکت کولاوي نو یا به خلکو په وو قدمونه اخله یا به دوه مسلمانانو له ضرر ورکو نو شاته بکې نه ما نو د حیا او حیات شعبه عظیمه د ایمان نو دی افضل لیکن حافظ ابن حجر رحمت الله دا وی فتح الباری کې هغه ویلو به افضل دی فآوا الى الله ولدت البدل واو او الله تقرب مقصود دی دا حیا خو د دقه شي د لپاره وسیله ده دا اعمال خو د دغه شي وسیله ده چې د مونږ ایوا الى الله راشي دا خو ډیر مضبوط شی دی ولی مضبوط شی دی پر رسول الله مبارک په طریقه د انعام الله رضی ذکر دی علم یجدک یتیما فآوا دا څه دی دا ایوا اتصال ته اشارت دی قرب د الله ته اشارت دی نو دې سره تقرب هغه حیا خو سبب د قرب دا حیا څه دی سبب د قرب او دا خو نفس قرب دی دا یو اولاد او کته چې د خلکو ته ایزار سوي د تخطی علی رقاب الناس کړي دي ځکه هغه اولاد هغه حیا والا نه دا تخطی جایز ده خلکو لري پورجه پرې خاوه د پېښه د اخیری سب کې پورجه خواړو چې د ضرر نه تخطی پکې نه راځي او که په دوی مدریم مخکنی سپونو کې پورجه نو دا تخطی د جایز ده خلکو لري پورجه پرې خاوه د پېښه په خبره او خبره د حافظ ابن حجر درست ده ولی ذکر رسول الله مبارک په ترتیب کې مغامت کې په ترتیب کې مخ کې او آواه الله جزاء په مقدم مرتب کړه اوس مولانا ته په معنا ځان په خبره آسان شي آواه الله ځان ته نږدې کول څه شی دی د الله رحمت ته نږدې کړ د الله جنت ته نږدې کړ دا مطلب شو او استحیاء فتوی چې نسبت فاستحیا الله ته نسبت حیا وشو او د حیا معنا خو موږ کړی و انقباض النفس نو الله له نفس نشته انقباض هم کې کوم نه راځي دا الله په ذات کې هو انقباض شنیع دی نو فاستحیا الله منه سګوي لیکيږي نو ما ویلو کې د اطلاق په الله په طریقه لازم کې بنده چې حیا وکي نو یو هغه کار نه کوي نو ذکر د نسبت د حیا الله ته مراد نه ستاره کړي نو معنا بس کوم هغه حیا وکړه هغه سړی مخکرانغه نو فاستحي الله منه اللام ته حیا وکړه یعنی ترک د عذاب گناهونه او عذاب پته لري نه پېږه په خبره ګناه پته لري کی نو ګوره ایوا معنا ته نو ګوره د دې معنا ته د ایوا معنا دا چې ځان سره خپل رحمت او خپل جنت سره به یو ځای کی او دلته سمانا شو چې ګناه پته لري لازم ترک دا ذکر د حیا مراد ته ترک دي کنه ګناه کې څه کړي معاف پېږي دا غلطه کې مې کې معاف پېږي نو چې معاف کی نو دا څه معنا ده او دا معاف نه پس بیا جنت ته تل خدای خبره ده نو دا حافظ رضا ما خو حاله
ولې ځکه هغه ایوا د حیا په نسبت مضبوط شی دی دا حیا سبب د ایوا دی ایوا مقصد دی حیا خو مقصد نه ایوا مقصد دی او دوی مسوي پیغمبر مبارک هغه مقدم او درې مسوي معنا د دواړو ته وګوره دواړو معنا نه واضح فرق معلومیږي چې اول اصل په نسبت د دوی نو کوزه وی مخکې راشي بهتره خبره ده واما الاخر دا دریم څوک بعض علما وایي چې منافق نو اعراض مسجد نو الله ته اعراض وکړه اعراض چې نه بخم هغه بل بخم حیا والا ګناه او تبخم تا نه بخم مستقم نه بخم او یا صاحب د ضرورتو چې صاحب د ضرورتو نو بیا فاعرض الله عنه وقت تورته الله معراض وکړه د دنیا ضرورت مقدم کریں بختا د دنیا ضرورت سے مقدم د پیغمبر په مجالسه باندې لا زم اذن اعراض کوما تا ضرورت نفس لرو نو یا منافقو یا صاحب د ضرورتو او د دوړو نه الله اعراض دي منافق نه یو شان اعراض او د صاحب د ضرورت نه د دنیا ضرورت د پیغمبر په ضرورت مقدم او یادو درجه تو ضرورت خو بیا راشي اسانه خبره د کو د دنیا ضرورت نه دی نه کنه نو د دې نه پوره کومه او تراشه مولانا صاحب مناسبت د باب سره واضح شو کنه شو ایو کلام نشته لیکن دین لري خبره معلومه شي جو دا معلومه شو اذا استاد سره کې نه حلقو کې حلقه پیدا دي چې ټول یو شانته استاد سره کې جو دا معلومه دې دا معلومه شو چې په جمع پیدا نږدې کې دا معلومه شو د ایوان معلومه چې کوم انسان نږدې وي هغه بهتر دی او بل د حیا پیدا معلومه شو بل د پیغمبر د مجلس نتل دارنګي ګوره علما لیکي چې د پیغمبر د مجلس نتل چې کوم نقصان او دارنګي د پیغمبر د احادیث د مجلس نتل د خشه د اعراض د پیغمبر ولې حدیث بیان ای دین بیان د پیغمبر حیثیت خو من حيث انه رسول دی د پیغمبر د حدیث د مجلس نتل د حکم لري او یو بل مثلا د معلومه شو اته ګوره اهم بل هم خلق مقدم کوي لما فرغنا معلومه شو چې نبی رسول الله فارغ شو دا خبره مقصود مقدم او درې خبره ما ویلو مخکې دې دې علا او فرقم دا علی ولي وي او دا علا وریا ساته دا علا دو معنی ورګي یو معنا دا چې دا د حمزه استفهامي او لا نافیه نه مرکب دی الا اخبركم عن النفر الثلاثه یو دا چې دا د حمزه استفهامیه او د لا نافیه نه مرکب دی دا غي جواب کې بلا برابر کلام نشي مرادي ما تا ګور ترمذی کې مخ کې ویلي الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد وبالكم يوم اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة فذلكم الرباط نو الت على ادلكم فجواب کے صحابہ سوئی بلا او الا التنبيه د پاره راځي د دواړه غشته شي بلا نشتا الت بلا دي نو عربه معنا متعینه د بلا نشتا نو دا څه پیری شي الا اخبركم تاسو خبر نه ورکوم عن النفر الثلاثه داغي بلا ته وخت کې نه خوځه کور کې خبر تشویش یا الا التنبيه الا خبردار اخبركم خبرداركم دریو کسانو الا التنبيه لپاره جو الا خبردار متوجه کول استعمال د الا ام ثابت شو الا خبردار اخبركم خبرداركم یا الا تاسو خبر نوركم نو بیا باید چې غینا هم ویلې بیا بلا ویلې او هغه د پیغمبر مبارک پرې نه او د جواب ورکړ نو بیا ولې الا اخبركم وي د لپاره تشویق د مخاطبین چې خبره او قاشي او یو بل مثلا ته مولانا سے معلومه شو
چې دا د چا صفت دغه په مخ کې د چا صفت دغه په مخ کې دا ګور یو صفت مو کو او د بل حیا والا صفت مو او کته چې بل حدیث کې قرآنی وی ویلک یو سړي چې مخ کې صفت کو وی ویلک قطعت عنق اخیک بسرت ولا مات هغه محمول په هغه صورت چې هغه وصفه کې ني یا ته مبالغه کې او یا داغه د استکبار ذریعہ ګرځي سمې وې اب کوم صورت محمول دي شابسي یو وصفه کې ني دروغ وې نو چې ني پکې نو هغه د اسمان توخه جو تو په سره کوځي ها لکه دې زمانہ کې یو پیر تیمړ شي نو دوی جاهلی محض خلق ته پټکیو تلو پاغه دغه کېلی پاغه چته بس هغه اسمان ته ورته او یا پلار یې مونږ پلار به عالم او دوی عالم نه خلق پټکی وته تللی د پلار نو غریب په تبا دی هغه په دې مسائل ته پوښتنه کوي او د غریب د جواب نه وري نو یو دا چې هغه کې وسط نه دویم دا چې داغه د استکبار ذریعہ او سبب او دریم دا چې ډیره مبالغه وکړي نو دې د صفات داغه په مخ کې ثابت شو او سلورم نمبر د یو عمل صفت کول هم د پیغمبر مقصد هم دا دی چې اعمال وصف کی ترغیب شي د خلقو لپاره د دې دوه عملونو صفت یو کو دا یو عمل مذمت یو کو اذا دغه دوه عمل ترغیب شي او د بل عمل نه خلق ذات ساتي مخکدا مبلغ رب مبلغ شبده قول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم روح پډیر کړ مولانا دارو پر تقلید د پاره راځي او دارو پر تکثیر د پاره راځي ها الزاد کې مستعمل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين نورو پر تقلیل او تکثیر دواړو د پاره راځي رب او رب دواړه ویل شي ها او حافظ ذکری دي هغه یو ډېر خپل خبره لیکلې ده هغه اصلي وضع کې د تقلیل د پاره ثم كثرت استعماله بالتكثير اصلي وضع کې د تقلیل د پاره او تکثیر د پاره استعمال زیات شوی مبلغ دغه مراد مبلغ الیه مراد دا چې دین اورسي مبلغ هغه شری مساله ده د مبلغ الیه او چې کوم دین در رسول دی دین ته مبلغ وای رسول شوی شي مبلغ رسول کې مبلغ هغه شی چې رسول شي دین مبلغ الیه چې چاته رسول شي دغه مبلغ نه مراد داخل ما مبلغ الیه لکه مشترک اصل کې دا مشترک فيه الک عین مشترک دی ان مشترک نه عین کې شرکت راغلی عین کې ډیر معانی مشترک دي هغه معانی مشترک دي ګوره دي مشترک نه دي د تصویر کېږي مشترکون فيه څه ته وایي مشترکون څه کې اشتراک دي خو شریک دي هغه معانی مشترک دي نو لکه څنګه مشترک فيه تخلق مشترک وایي دا رنګ مبلغ الیه تا مبلغ وایي ذکر مبلغ نه مبلغ الیه مراد رب مبلغ اے مبلغ الیه اوعى احفظ من سامع عند سامعنا ما تا وګوره لغونده تبا زمانہ سامع ایمان دین اورید لیکن کې دې دا نه یې شي نظر بل تا ورساوه
کېدی شي هغه سړستانه په حافظه کې مضبوطي هغه نه به یې پاتې نو رب بدر تو ډېر خپل ایمان او کوم ځکه دا حدیث الفاظ ورته اوس کېدا رب بریر کرتا مبلغ الیه چې تابعی دی هغه تنزیل رسېږي مبلغ الیه چې تابعی دی اوعى احفظ دی من سامع ممن سمع مني چې مانه مورید چې صحابي دی مانه چې چا مورید داغه نه داغه تابعی احفظ وی دا پیدا تبلیغ خی غرض امام بخاری ګورې دوی غرض امام بخاری رحمت الله علیه دوی یو غرض دادی چې تبلیغ پیدا یارا ادا چې تا نه به دین ګورې در بل تر سوا ولې یو دا چې تا نه به ير چې بل تر ورته وخت بیات پاتې شي جوا او دمه پیدا صدا دیم دا چې وی کم شاګرد په حافظه کې ډیر مضبوطی نو او استاد هغه سینی نو دې ایبانه کې دا غنه د درس دې دا نه وای چې مړه وې سړې ما خپل پويږي نه خیر دی کاغه ته دا غنه تکړو کوي سودانه بیا هم څه تکړو کا دا پیغمبر وی سامع استانه بلا مبلغ تابعی احفظ دی نو چې هغه احفظي وتوره سوا چې تاغه تر څه خو بس ذکر کوي کنه نو دوه خبرې شوې یو پیدا تبلیغ درته تبلیغ ډېرې پیدا دي ګورې ښه ډېرې پیدا دلته امام بخاري یو پیدا درته هغه دا تبلیغ یو پیدا چې دین بدايه نشي تا نه به یې چاته ورته هغه ته محفوظ پاتې چې دین بدايه نشي نمبر 1 او دویمه پیدا سره شاګرد کیس او دانا وی په نسبت د استاد بیا د عبادت ذکر نه کوي دا پیغمبر مبارک وي چې زما شاګرد سامعنا هغه تابعی وضعیت احفظ وی اور سوا چې هغه ترته به خامخاص ذکر کوي داشوا مناسبت د کتاب العلم طرف واضح حدیث کړه تبلیغ علم کېږي او غرضونه ډول معلوم شو مخکې دا حدیث امام بخاری دی بعض حضرات وی یو خبر استا قربانی کړي د خودي کې نه راکړ هغه وی وی بعض وخت شرط امام بخاری یو حدیث په شرط امام بخاری برابر نه ترجمه الباب کړي مضمون یې صحیح په حدیث په شرط برابر نه نو د دې حدیث مضمون صحیح دی او په شرط امام بخاری برابر نه لري کې ترجمه الباب کې راوړو دا خبره ټیک نه حافظ رسکړی دا ولې دا حدیث د امام بخاری په خبره راوړل سند یې راوړل ها باب قول الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على 5 دا ترجمه الباب کې راوړل لما قال شوا وبه قال حدثنا مسدد بن مسرهد ترشوي قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون السيري قال ابن سيرين هذا سيرين غير منصرف يقول ماذا تمحكي ولا غير منصرف سو کو یو موت ثاني په دا خطر سيرين مور نه خپل لري دي تو کوئی عجماء الثاني په کې سيرين مور نه راځي دي لا نو ولي غیر منصرف ته دا خپل په مذهب بلار شو اپس دوی بجې الف نون زائدتين سبب د منع ترتیب دا غلطي وو نون او ی نون او سبب د منع ترتیب ان ابن سیرین انا بعد شی داسې وی چې مسلکن مضبوط ني خو شهرت یې دومره شي چې دی غلط ویل نه شي سمې ویل نه چې قسم وې په خراب دی کزو دوی مجعل ابن سیرین نو شل خلق برا پورې وخاندي انسان خو څه چې اخون بمرا پورې وخاندي ما کېدا سیاهی باسو پیدی نقش بندد سیاهی باسو پیدی نقش بندد سپین او تور چې یو ځای کې یو خسته نقشونګار ته جوړ شي سیاهی باسو پیدی نو جمعي جنډې ته نه ګوري تمره خسته ښکاري د ټولو جنډو کې اعلا ده ټولو کې اعلا ده لکه ذکر اوه ما نه مړه ضروري ها سیاهی باسو پیدی نقش بندد ټولو کې اعلا ده سیاه گر سرخ پوشد خرب خندد دور سړی چې سری جامې واچي نو خرب ور پورې وخندي دور سړی چې سری جامې واچي نو خرب ور پورې وخندي صرف په شکل لګيږي سیاهی باسو پیدی نقش بندد سیاه گر سرخ پوشد خرب خندد نو کما چرتا
ابن سیرین پدې ابن سیرین اوه نو خرق بخندد مخکدا انا عبد الرحمن ابن ابي بكر عن ابيه ابو بكر ابو بکر رضی الله عنه د پیغمبر اعظم خاص صحابي دی ابو بکر دا هغه صحابي چې خلک پیدا حضرت علي او حضرت معاويه رضی الله عنهم د جنگ نه منې کول نو قال ابو بکر چې ذکر نو قال راوي وي عبد الرحمن دی قال راوي وي عبد الرحمن دی وی ذکر کو ابو بکر نبی علیہ السلام لرا خبرې ولې کوي لکه پر طالبان کې جلال دی کوي لاندې خبرې کوي لاندې طالبان خبرې کې دا څه وایي ها تاسو وایي ها براواله خبرې کوي وخت نه ګورته تضاد بنه کوي په خبرو کې تو کوئی براواله خبرې کوي خو د دې دغه چې ویخ دي او څوک یو درې نو د خبرې کولی شي ها دو آیه تاسو له لاندې شور کوي بس کېده او لاندې طالبان شور کوي واقعي دا بره ډېر ښه خلک دي ها ودي خوب کې خبرې کوي بس کېده هله کو سب ځای کې بس دو مې سره بس کېده زه خایا نو ذکرہ کې زمين راځي دي نبی کریم صلی الله علیه هر څنګه چې دی بر طالبان کنا او ناس دي ګوند دي او دوی دي کنا او چې دا شکایت د دین را نه غي د طالبانو نسوار دا چاته وو او تاسو نه شکایت راځي چې دا طالبان چې دي په دې دغه کې نسوار راځي ماشاءالله ویدل تبرکات دي د شیخ صاحب په پیرت کې ودی او موبایل باندې هم خبرې کوي اوس یې تاسو پیرت کې سموزه راوړې او درس کې وغواړو ها برکات چې پکستا ها اوس هم خلل اخی دا غدرې نه درې مې ولا نه درې ولا زمانه نن نفس باندې کې خیر ان شاء الله ها راوړې دي خو خولې نه دي تفریق یې راوړې او دې غریب بلا مطلب چې را خلاص نه شي دا راوړې تفریق او وې نه پښتنه چې تاغه بل تک اورې نو تب سبق څنګه وې اته موضوع له خطرناک وي یقینا هغه سړی نه وار پر خطا کوي بس کېدا زما کېدل جواب زبط دې دې راکړه او زبط دې هذا والمديشة ذكر کا ابو بکر النبي ذكر ور النبي فاعل نظر دیکھا ذکر كذا بن ابو بکر دراجه النبي مفعول به ذکر کا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لرا قعد فقال مقدر کا قعد كيرات عليه السلام على بعيره بخل اخبان دے فكم ذلك فحجة الوداع کے وامسك انسان او نیولو کړل انسان بخطامه او بزمامه خطام هغه ته چې د اوله کې اچي او زمام عام دي د خیر ته یو د اثر یې ته وایي بلکې زیات تر د زمام تعلق د اثر او د خر د واجو سره دی دلته به اطلاق مجازي وکړو امسك نیولو کړل او انسان بخطامه هغه واګدا او یا بزمامه زمام د او شک دی دراوینا یا او د پاره د شک دی دا سړی څو کوټه دا خطامه نیولې دی نو ناکه پهنه سترن بلال لیکلې دی لیکن حافظ ذکر دے کہ راجح کا جو ابو بکر ہے وجوم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم خدمت کری ذکر نخکار کوي تو قال او فرمائے نبی علیہ السلام اغداس ابو بکر او تام نیولے دے نو اذا او خجام على قیفان وی نو اذا غدال دما په ذکر روان کرا روان دي
او دا واګي ولې دي دا او حرکتونه کې دې ټوپونه وي او رسول الله مبارک تکلیفونه رسېږي. نو قال وی فرمایل ايو يوم هذا دا کوم ورځ فسكتنا من چپ شو هغه چپ کېدل ولې تعذيبان ولې چپ کېږي جواب ولې نه ورکړي هغه دې تقول چې دا ورځ په دې نو معلوم ورځ د اختر ورځ معلوم ورځ نو چې تاسو یې کوي نو معلومه کې دا چې دې کې څه چل د جوړانو مرتبه بدلوي د بدیهي شي تاسو ته بدل کوي شاګرد دا جواب ورکول نه دی پکا دې کې ولا استاد غره دي د نظری خلق ته اختبار چې اخلي په بدیهیاتو کې نه اخلي په چا کې اخلي ونظرياته كيف أي يوم هذا نمجد حتى ظننا أنه سيسميه في قريب تجي مصمات في دي دوري سوادا نقبل كيلي جزا مديدار نمور تيغري أو بل ذلك راضي كده سيوشي الله ورسوله أعلم كتب جنوب قدي تمعلومه بدا ذكوي آذاب من الله ورسوله كم قويگي نمنوا يبديگي تفوسته قال أليس يوم النحر داليسا فشان تتامو غردوا يوم النحر اسم شو خبر خاصه رفعت او يا ليسا ناقصه دي ضمير فکر راجي دي يوم تا يوم النحر خبر شو اليسا آية ندي دا يوم النحر ندي دا يوم مطلق يوم مطلق يوم او خبر يوم النحر مخصوص شو كنا يا اليسا يوم النحر تام شو قلنا موي بلا ولنا يا رسول الله اور حمزه استفهاميه او ليس نافيه په جواب کې را دي بلا راغه چیرانه ولنا نو قال به فمال فاي شهر هذا ذاك مياشتا وسكتنا من جبشو ولې تبدیلی کی تاسو ته اعتبار مقصد نه لري چې اعتبار په نظریاتو کې وي اته موږ ګمانو کو چې قریب چې مسلمان دې سره بغیر اسمه قال اليس بذي الحجه دې ذي الحجه ذا کوجه د حج تعلق دی وسره اغه يوم النحر ذ کوئی تعریف کې ذبح کېږي او قال قلنا بلا ولنا بلکې دې کې تخصیص دې کې اختصار دې بلکې راځي رسول بخاری وروړي اې کې سری ايو بلد هذا نو چپ دا معنا چې جواب نه چپ شنو الله ورسول اعلم وي کته چې بل واجب الله ورسول اعلم مستا او دې کې سقط نه له تعارض راغی نو سکوت عن الجواب دی سکوت د منطق کلام نه لري جواب نه لري نو موږ وي چې نومر جوړ بدلوي وی الیس بالبلد خاص بلد مکه مکرمه نه د ابلام عزیزي وی ولنا رستوي قال فرمایل عليه السلام فان دماءكم واموالكم واعراضكم تفسیر په یک تمام وان اخذ دماءكم بالباطل فان سفك دماءكم بالباطل فان سفك دماءكم ويولدين استاذ یو بل باطل طریقہ دا باطل میں ذکر قید لگاو کہ برحق بنا تو یول جائز دی اگر احساس سر یا ظالم محسن دی او بادشاہوی رجل ہے یا مرتد دی او بادشاہوی ملے کا ذکر بالباطل دیکھنے لگاو فإن سفك ويولدين استاذ بالباطل واموالكم اخذ اموالكم بالباطل یو بل مال غیر بالباطل قید لگاوا او اخذ مقدر کا واعراضكم حتى اعراضكم بالباطل اتک مقدر کا او بالباطل ذکر لگوما کہ تا تا قدر کن جزاء سیئۃ بالثواب لشی ورتبیا اگر تبی ای ذفلان کی زویا تبی ای ذفلان کی زویا وان سفك دماءكم بالباطل واخذ اموالكم بالباطل وحتى اعراضكم بالباطل بینکم تاسو پرمیان سی حرامن ورا حرامن نه پته ولې چې حرمت د ذات صفت نه دی ویني د وصف صفت دی حرمت ذات کی وی کې وصف کی شراب کې حرام دي په څه نسبت حرام دي شرب حرام استعمال حرام ذات نه دا څه نسبت د وجه رجاله وجه نه یا ستاسو د حرام او حلال اوصاف د زواج دي اوصاف تجاوی د صفاتو دغه مضاف مقدر فإن سفك دماءكم دا قانون دی او کومګه د ذات صفت ګرځو نو په اعتبار د وصف یې ګرځو امر حرام دی جوړولې حرام امر حرام دی سګلې حرام امر حرام دی تقرب ورته حرام دې څه خبره جواری حرام ده عمل حرام جنا حرام ده عمل حرام دا چې څومره د زوات صفت راځي په اعتبار د اوصاف راځي مخکې دا فحرمت يومكم هذا فشان حرمت دروز استاذ هذا جدادا يوم النحر دي في شهركم هذا جذ الحجه دي في بلدكم هذا جدا بكي خار دي
اے مولانا صاحب څنګه حرمت درولې لکه څنګه په دې ورځ احترام د احترام پیژنې کنه احترام پیژنې احترام دا معنا چې ګناه به پکې نه غټ احترام یې دقه دی دقه رنګه د مسلمان د وینې او د مال او د عزت د سب کې احترام دی تعرض وکړي اوس یو سوال کاوه او درې والا جمع کړ مولانا صاحب دمکه احترام مقارن دی بیت الله دی فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا او د دې بلدي الله قرآن کې ذکر کړی وهذا البلد الامين او د دې میاشتې ته ولې د تعلق ته حج وسره مبارکه میاشت او دا روز د یوم النحر دا لوی عبادتونه پکې جمع دي رمې د جمارې او عقبې دي پکې طواف زیارت پکې او پکې بیا سر خړېلم دي حلق او یا تفسیر او بیا ذبح دا مبارک اورا نو دلته یو سوال وکړه چې قانوندار چې خلک تشبیه د ادنا ورګي اعلی سره حالکه دلته مشبہ اعلی په حال کې د مشبہ دي د مسلمان وینا او مال او عزت زیات محترم دي په نسبت د حرمت د رسول الله مبارک بیت الله ته مخامخ او سوي ای بیت الله در محترم او ډېر عزت مند دي وي قسم الله قسم په هغه ذات چې د ما نفس هغه پلاس کړي چې د مسلمان عزت ستانه ډېر زیات مسلمان احترام ستانه زیات دي بدا خو تشبیه د اعلی د ادنا سره ورکړی شو او بیا مولانا صاحب کله د اعلی تشبیه خلک د ادنا سره ورکړي د څه د وجنا چې وجه د تشبیه اظهر تشبیه د اظهر سره ځکه غیبه د مسلمان د وینې اس پروانه سره د جاهلیت نبی سلمان د عزت په دا کول مباح به کړل وینې تو یو مالونه غیستل او دا عزت کول دا یو وسه او د بیت الله او د دې روزه او د دې میاشتې احترام کو نو دا احترام د غیب په ذهن کې اوقعو نو څنګه د هغه تشبیه سره ورکړي په نبی خو مشبہ محترمه د پر نسبت د مشبہ به خدا تشبیه سره وجه ورکړي شابه چې د مشبہ احترام د جاهلیت کې نو د مشبہ به وو ځکه تشبیه ورکړي او یا د وضوح د وجه تشبیه ورکړي یا د شهرت د وجه تشبیه ورکړي مثل نوره كمشكاة فيها مصباح مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد في شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية وذا الله دغه مثال د بیوی د قران سره ورته زما په خبره باندې پېښې اغست شي دا ټولو کې فرق دغه مثال شو مخکې دا ليبلغ الشاهد الغائب ودرسي الشاهد حاضر الغائب غائب تا دې مناسبت د ترجمه الباب سره شو ودرسي الشاهد حاضر الغائب غائب تو عموما غائب څوک دي دا حجۃ الوداع کې تر تابعینو کې بوله صحابه ټول حاضر فإن شاهد عسى قريبا ان يبلغ کی اوبرتی زمادا کلام ان يبلغه اوبرتی زمادا کلام من اغي غائب ته هو اوعاله احفظ بشي له زمان الحديث سفار منه لدي شاهدنا اوس په کوئی څه کنا ورسونه خپل تفصیل د توفا عسى شاهد حاضر کی صحابي دي عسى قريبا ان يبلغ رسول البؤكي من اغي غائب صحابي تابعي من اغي غائب صحابي جو نشتا یا تابعي هو یا غائب اوعى احفظ له لدي حديث من هو لدي شاهدنا اوعى تاتبا لفظ یاد شي معنا بدن يرشي یا معنا بد یاد خو الفاظ بدن يرشي او اوعى او احفظ کې فرق اب اوعى وسو لفظ او معنا دواړه بوته یاد ده غرض شو د امام بخاري سو غرض ثابت شو دوا یو پیدا تبلیغ د ذکر کړه او دیمه پیدا سره کوم شاګرد کیسوي نو هغه دې د استاد نه عبادت کوي ولی چې دا هغه طرفه خپل ذکر کوي حدیث لري خبره معلومه شي یو دا چې په او درې کې ناشته د لو تقریر کاوه ورې مسائل ته وګورئ یو حدیث کې راځي نبی رسول الله فرمایي
لا تتخذوا ظهور دوابكم منابرا فمستند ابن ابي شيبه کشتا لا تتخذوا ظهور دوابكم منابرا چې د شاګانو د سارونو منبرونو ما جوړول او د تقبیدای نه تقریر کوي نو موږ یې تثبیت کوه موږ یو هغه په ضرورت او د ضرورت هغه دې او आवाज وترسه یا هغه محمول په کراهی د تنزیهی چې پیدا یو تکلیف ورکه دا محمول په بیان د جواز کویږي ا محمول په چا په به ضرورت دا محمول په ضرورت یا هغه محمول په کراهی د تنزیهی دا محمول په جواز یوا بل خدمت د شاګرد او استاد دغه او بالخصوص واګه کلکی نیول دا ته بل معلومه شو او بل تفوسونه کول تفوسونه ولې کوي د بار د ایقاع د ذهن او په سکتنا چې استاد د بدیهی تفوسو کې نو شاګرد ته جواب ورکول نه دی پتا دا ټول خبره دې معلومه شوه او بل د دې بروده احترام دې معلوم شو لکه تشبیه ورکړي دې میاس دې معلوم شو او د دې خارم دې معلوم شو او بیا ته معلومه شو چې د مسلمان دین او مال عزت اقام محترم دي دا احترام دا دې معلومه شو او بل ليبلغ دې کې اشاره دې د استاد شاګردانو ته ویلي چې دا دې بل تا ورسوي موږ هم چې اخر کراو ته پټ کې سره موږ د اعلان کوو چې بل تا ورسوي بل تر سوال او پیدر تبلیغ ابن تکیو کولا پیدر تبلیغ هغه کولا او دا دې معلومه شو چې بعض تابعین په اعتبار د مرتبه نه غوري په اعتبار د حفظ د صحابو نه ډیر مضبوط حافظي ولا تیر شي لکه د حضرت قتاده مثال مدرنه په صحابو مضبوط حافظي وي لکه د وحشي ابن حرب حافظه پر تیر راځي لیکن د بعض تابعین ډیر مضبوط حافظي وي په در تبلیغ ښکار شو بس په مولانا مسجد میں دین کی اجتماعی بات ہو رہی ہو اور ایک طالب اٹھ کر مطالعہ کرنے جاتے دا جائز تھی کہ نا انفرادی عمل مولانا صاحب تا خبر تا جیبو کلا تو جمعات کی دین اجتماعی خبر کی گی نو تدا مطالعہ قبل وقت کے نو خبر ادا کہ بل وقت ہوگا اسی طرح وہ نقصان جوڑے گی نقصان دا کہ بیا نور خلق کم پاتی تو کی نه او چې هغه کوم اجتماعي خبره کوي نو هغه خبره ډیره وځي لیکن که یو سړی پاسي دې د پاره دا یو عرف دی چې نه دا خبره هغه چې کوم متکلم لګیا دی بیان کوي هغه د دې طالب ضرورت نه محسوسوي چې کوم متکلم بیان کوي هغه د طالب ضرورت نه محسوسوي دا خو د عام خبره کوم دا طالب ته ضرورت نشته نو کله خپل مطالعه کوي نو خیر دی بیا پاتې دي دا خبر دوړو شوی دا څه